ماشومان مرټای ښه دا ماشومان په سپیړو مو وخی ښه دا ماشومان زغلوی مخه دا ځان نه تراوی مخه دا ام خالد رضی الله تعالی عنہ یو زنانه ده وای زکه چوما وړه ماشوم وم نوی کپړې مې اغوستې وي پلار مې د نبی علیه السلام خواله تو جما وي زه به د سره لاړه شم وړه ماشوم وم دا ماشومان مه رټئ ښه دا ماشومان په سپیړو مه وښئ ښه دا ماشومان زغلوی مخه دا ځان نه تراوی مخه دا ماشومان وی زه چې ورغلم نو زه وړه وم نو ما د نبی علیه السلام د دې مهر نبوت سره داسې لبې شروع کړې اوس هغې مهر نبوت کوم ځای پېژنده چې مهر نبوت څه ته وایي صحابه به پسې ګرځېدل چې زه دا مهر نبوت وینم او خوله پې ولګوم چې ښکلې کم یو ځل نبی علیه السلام به روانو داسې باغ کې روانو هوا لګېدله داسې صادر یې تاو کړی او صادر داسې څنډېدو او سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه بسې داسې شا شاته روان دی وی چې دا صادر ښه اوچت شي چې زه دا مهر نبوت وینم نورې نښې مې لیدي دي خو اخیری نښه دا د ایمان پې راوړمه خو چې دا مهر نبوت وینم نبی علیه السلام ته خو وحی وکړله الله چې دی په دې مهر نبوت پسې در روان دی وی نبی علیه السلام دا صادر داسې د شا نه راونیوې داسې راواړو وی سلمانه انظر الی ما امرته وګوره که نه تا چې څه پسې ګرځېدلې تا ته یې څه ویلي و هغې ته وګوره هو وی ور منډې مې کړې مهر نبوت ته ښکل کو ایمان مې پې راوړو پاک قسم نو ام خالد رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه وړه وم نو ما د مهر نبوت سره لبې شروع کړې جو پلار مې ورټلم چې ته خبرې ته دا پیژنې دا مهر نبوت ته پیژنې وی نبی علیه السلام ورته چې غلی شتې ای به لګیا وی کی به د مهر نبوت سره لبې ښه نو که ستا د پټکي سره ماشومې لبې وکړلې نو کوي دی خیر دی ښه که ستا د ګیرې سره لبې کوي نو کوي دی خیر دی ښه که تا د ګریوان نه نیسي نو ودې نیسي ښه چې نبی علیه السلام په مهر نبوت څه نه دي ویلي مړه وی پلار مې ورټلم نو وی نبی علیه السلام منع که چې غلی شي به بس لګیا به وي وی بیا نبی علیه السلام ما ته داسې وکتل ما نوې کپړې اغوستې وي ماشوم چې نوې کپړې وی چې خدای دې در باندې دا زړی کړي بیا وی خدای دې در باندې زړی کړي بیا وی خدای دې در باندې زړی کړي وی د نبی علیه السلام دعا و نو زما مر عمر بیا د چانو په زنانو کې ښه دا ما د امام الانبیا د مهر نبوت سره لبې کړې وې او امام الانبیا راته دعا کړې وه ښه صحابه داسې په مینه او په ان په امام الانبیا پسې نیغ په نیغه روانو ځکه الله د صحابي نوم ورکه ځکه الله رضی الله عنهم ورضوا عنه یو سرټیفیکیټ د الله د طرف نه مل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 22 لاکھ مربع میل حکومت کړی دی ښه په 22 لاکھ مربع میل د شام نه راغی نو داسې ګرځېده نو یوې خیمې خواله ورغی نو یو بوډۍ زنانه ده پکې د بوډۍ زنانه له غږ ورکوي د عمر څه حال دی هغې بوډۍ ته هغې بوډۍ ورته وی خدای دې وله د خیر بدله ورنه کړي نو خدای دې وله خیر ورنه وی دا څه وایي وی ته عمر ته خیرې کوې رضی الله تعالی وی او که نه وی ولې وی دی چې د کمې ورځې نه خلیفه شوی ما له یې څه راکړي دي زما څه حق نشته ما ته یې څه حواله کړي دي زه یې نه معاف کومه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی داسې ښکلی ده ور اوس دواړه لګیا دي خبرې کوي ورته وی که هغه ته پته نه نو بیا ته پته لګي چې دلته یو بوډۍ ده وږې ده او په ما حق دی وی ښه د مشرق او په مغرب حکومت کې او زما د خیمې نه او زما نه ځان نه خبرې دا عذر نه دی زما خیمې ته به راځي او زما نه به ځان خبرې په مشرق او په مغرب حکومت کې او ما نه ځان نه خبرې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی زه چې تاله ستا څو روپۍ کېږي چې زه درکړمه ته عمر معاف کړي رضی الله تعالی عنہ وی چې هغه معاف کړي نو دا بوډۍ ورته وی ما پورې خندنې مه کوه ما سره مذاق مه کوه وی نه مذاق نه کومه که نه تا د عمر رضی الله تعالی عنہ سره ستا حق تړلی دی د څو روپو دی زه تاله هغه حق درکړم هغه به معاف کړي دی دا خبرې کې او دی کې علی رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راله چې رالو وی السلام علیک یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین پتا دی سلام بس
د بوډۍ کیفیت بدل شو چې دا خو امیر المؤمنین ولاړ دی، دا خو عمر ولاړ دی. بوډۍ ورته وایي ما معاف که، ما معاف که، ما سختې خبرې کړي دي تا سره، ما ته څه پته وه چې دا هغه عمر دی چې نبی علیه السلام وی چې که ما نه پس پیغمبر وی نو عمر به پیغمبر و. ما معاف که. وی نه خبرې کوو، ستا د ما سره حق تړلی، خبره به صفا کوو. وی څومره حق درکمه درته چې ما معاف کړي؟ حساب یې کوو، وی 25 دینار راکړه، 25 دینار راله راکړه. وی بالکل ټیک ده، 25 دینار یې ورکړه. وی زه دې معاف کړم، د الله په عدالت کې خو به په ما مقدمه نه درج کوي. وی نه معاف کړی به علي رضی الله تعالی عنہ ته او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وی راشئ ګواه شئ چې زه دې بوډۍ معاف کړم او ما دې له حق ورکړو. بس دې بوډۍ سره مې معامله کلیر شول. چې کلیر شوله وی کاغذ نشته دی، کاغذ یې کوتو. نو وی حضرت کاغذ دلته کم دی؟ وی زه دا لیکم ځان سره، دا فیصله لیکم ځان سره. وی نه کاغذ نشته دی. وی ښه چې داسې یې کړه که نه نو په کمیس خو یې پیوندونه لګېدلي وو، نو یوه ټوټه یې د کمیس نه لر کړله. ښه وی راوړی، په هغې کمیس په ټوټه باندې لیکل شروع کړو. څه لیکل کوي؟ وی عمر چې د کمې ورځې نه خلیفه جوړ شوی د هغې بوډۍ له طرفه لیکل کوي زما پې څومره حق و، ما له هغه بدله راکړله، ما عمر معاف کو او دا دوه پې ګواهان دي چې زه به د الله په عدالت کې په ده مقدمه نه درج کوم. بس اقب کمیس ټوټه یې راوړله، خپل بچي له یې ورکړلی. وی بچیا چې وفات شمه، وی دې سره به څه کومه بابا؟ وی بچیا چې وفات شمه او ما له کفن راکړي. زه هم صحابه ورسه وړي وو د ځان سره، فکر و ورسره چې کفن راکړي نو چې هلته څه ووسمه. نو وی بچیا چې کفن راکړي نو دا رقعه به راته را کفن د لاندې دلته کښېني ده، دا به ما سره پرته وي. وی بابا په دې به څه کوي؟ وی بچیا دا به زما په کفن کې وګرځئ او زه چې د الله سره ملاقات کوم نو دا به راسره انشاءالله دا به زه د الله مخې ته چې د دې بوډۍ سره زما فیصله شوې ده، دې زه معاف کړی یم او زما او د دې فیصله واره شوې، هسې نه چې دا بوډۍ د الله په دربار کې په ما باندې مقدمه درج کړي. جمعې په ورځ را روانو جومات ته راته، ناوګۍ داسې مسجد طرف ته لګېدلې وه، بې ځایه ځای وه، په هغې ناوګۍ کې وینه راوویتله نو د ده په کپړو ولګېدله. وی زه کپړې بدلوم او چې راځم چې ناوګۍ م ختمه کړي وي دا بې ځایه ځای لګېدلې ده. او چې په 22 لاک مربع میل حکومت کې نو ده ته ناوګۍ څه دي مړه. وی ختمه یې کړئ، ناوګۍ ختمه شوه، امیر المؤمنین کپړې بدل کړې راغی، بیا راغی چې منځ شو. عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا ناوګۍ دې ولې نړولې ده؟ وی دا بې ځایه وه، وی دا زما د کور، خو د هر چا د کور وه، بې ځایه وه، زه خلیفه یم. وی بالکل فیصله دې ټیک کړې ده، دا ناوه چې بې ځایه وه نو دا ما ولې نه لر کوله چې زما د کور ناوګه وه او جومات طرف ته لګېدلې ده او بې ځایه وه نو دا ما ولې نه لر کوله؟ وی ته خبرې عمره؟ وی نه، وی دا ناوګۍ امام الانبیا په خپلو لاسو لګولې ده، ما ځکه ما چې دې ناوګۍ ته څه نه وي دا وجه دا وه. وی ښه دا نبی علیه السلام په خپلو لاسو لګولې. وی آواز وکړه دې خلقو ته چې راجمع شي، هغې ناوګۍ راوړه او زما په اوږو ودرېږه او دا ناوګۍ بیا کلکه که. ما ته پته نه وه چې دا د امام الانبیا د لاس ناوګۍ عمر نړولې. عمر څوک دی چې هغه ناوګۍ به نړوي چې کومه امام الانبیا لګولې؟ ما ته پته